سلامونه ملګرو، اجازه احمد یم، ستاسو ورور، ستاسو ملګری. قدرمندو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په باجوړ کې دغه ضمني انتخابات شروع دي. قدرمندو، ما سره په دې وخت کې ډېر سینیر زما مشران چې زه ورته ووایم نو زه خو ډېر کشر یم، خو ما سره دغه مشران موجود دي چې ادب خان شیرپو، رفاقت الله رضاوال صاحب او که موږ وګورو انیسټکر صاحب هم را سره دی او نصرت حسین توپان صاحب په یو ځای باندې ناست و. یو خوا دغه انتخابات هم روان دي، نو موږ وی چېرې دغه خپلې خصوصي خبرې به لږې لږې وکړو چې آیا کوم دغه باجوړ کې کوم دغه ضمني انتخابات دی وخت کې اوس خو به نتیجه هم څه وخت پس راځي، خو دغه انتخابات شروع دي. نو موږ وی چېرې زموږ د کوم سینیر دی نو زه دوه خبرې به وکړو چې آیا څه صورتحال دی او په دې وخت کې چې کوم دغه ضمني انتخابات شروع دي. لومړني چې کوم زموږ سینیر خبریال دی رفاقت الله رضاوال صاحب، هغوی سره به هم خبرې اترې به وکړو. یقینا چې هغه د تعارف محتاج نه دی او ډېر زیات په تاسو د سکرین په شیشه باندې لیدلی وي. نو ستاسو مننه کوو رفاقت الله صاحب، او که دغه راته ووایې چې یاره ټول ملګري مونږ ناست یو، ادب خان صاحب دی، انیسټکر صاحب دی او توپان صاحب دی، او څه تاثرات هم دي چې یاره کوم دغه ضمني انتخابات دې وخت کې شروع دي. مهرباني اجازه داسې ده چې کله د اپریل په میاشت کې د فروری په میاشت کې کله د عام انتخاباتو شو، نو په هغې کې په زموږ د صوبې یا د نورو چې کوم قومي کچ باندې کوم بعض ځینو کې مسایل جوړ شو، نو الیکشن کمیشن په هغه ځای کې انتخابات وځنډول. او څنګه چې تاسو د باجوړ په موضوع باندې خبره کوئ، نو په خیبر پښتونخوا کې په ټوله میډیا کې چې کوم دی نن د باجوړ د انتخاباتو چې کوم دی خبرې روانې دي، او د هغې وجه دا ده چې په هغې باندې چې کوم کندیډیټ او ریحان زیب، نو خدای بخلې هغه هم ولاړو او هغه د هغه وخت کې هم پی ټي آی چې کوم دی ټیکټ نه ورکړو، خو هغه د پی ټي آی چې کوم نن په صوبه کې د هغوی حکومت دی د هغې یو سټالورټ کارکون و، او هغه ویلو چې که زه ما وګټله نو زه به دغه سیټ چې کوم دی هغه به زه عمران خان چې کوم دی ګفټ کوم، او د هغه په مقابله کې ګلداد خان ولاړ و. بیا داسې وه چې د ګلداد خان دی په ده باندې هغه وخت کې لکه دبونه مچولو او هغه پکې مړ شو. ګو که د هغه د مرګ تر اوسه پورې لا پته نه لګېدلې چې چا کړی تحقیقات په هغې کې به شروع وي، نو په هغې صوبایي حلقه باندې او په چې کومه قومي اسمبلي وه په هغې حلقه باندې ورسره هم چې کوم دی هغې باندې انتخابات وځنډولي شو. زه که تاسو ته ووایم نو دې وخت کې په ټول پاکستان کې چې کوم دی په 22 څوکو باندې الیکشن روان دی، بلکې الیکشن وشو او په هغې کې 15 د قومي اسمبلۍ سیټونه دي، ورسره 22 چې کوم دي هغه د صوبایي اسمبلۍ سیټونه دي، لکه د ټول پاکستان خبره کوو. دې وخت اوس د باجوړ موږ خبره وکړو، نو دا د پی ټي آی چې کوم کینډیډیټ دی او هغې نامینیټ کړی وه، نو هغې کې د قومي اسمبلۍ نه چې کوم دی هغه ګلظفر وه، او دا شان د صوبایي اسمبلۍ ټیکټ چې کوم دی هغه ګلداد خان ته ورکړی دی. او خو هلته کې بیا هم د ریحان زیب چې کوم رور دی، کشر رور دی، نوم یې مانې هېرېږي، هغه مبارک زیب چې کوم دی هغه ولاړ دی او هغه په ټاپ پوزیشن باندې وخت کې دی، او هغه هم دا خبره کړې ده که چېرې زه پاس شوم نو دا سیټ چې کوم دی د خپل ورور خبره چې دا به زه پی ټي آی ته ورکوم. نو په دغه بنیاد باندې که موږ وګورو نو هغه وخت کې اوس دی هغه ځای کې په ټاپ پوزیشن باندې دی. نو دغه انتخابات چې اوس دا دی وشو، او خو ریحان زیب چې کوم دی هغه وخت کې هم لکه د کارکونانو نه ولاړو، لکه څنګه چې موږ 400 خبرې وکړو، او افتخار الله چې کوم دی هغه د کارکونانو راپاسې په آزاد حیثیت پانو او کارکونانو سپورټ کو، هغه ایم پی ای کو. دغه پوزیشن چې کوم دی هغه وخت کې سټرانګ پوزیشن د ریحان زیب مو، خو هغه ووژلی شو، هغه نه ژوند واخیستی شو. اوس پته نه لګي چا کړی دی. بهرحال دې کې چې کوم د پی ټي آی چې کوم سرکرده یعنې هغه د سترګو تور کسان چې کوم ګلداد خان دی او دا بل چې کوم دی ګلظفر دی چې ولاړو، نو د دې سره مکمل چې کوم د پی ټي آی سپورټ و، د حکومت سپورټ هم ورسره و، ځکه چې پرونه چې کومه سوچک بوچک شو سره رپورټونه مخې ته راغلي وو چې یاره لکه هلته کې پریزایډنګ افسرانو ته هم چې کوم دی په سخته سره ویلي شوي دي چې ډي سي پورې چې ګوره دا خلک پاسکول دی کوم چې مونږ درولي دي، او دا نور چې کوم دی فیلکول دی، خو چې کارکون څه فیصله کوي بیا هغه شانتې کوي. نو زه وایم که لکه د پی ټي آی چې کوم کارکون دی نو هغې خپل ملګري ته ګوري چې یاره زمونږ لکه دا مقبول سړی دی او دې زمونږ مسلې حل کولی شي، نو که هغه د پی ټي آی ووټ ټیکټ ورم کړي او که ور نه کړي خو هغې چې کوم دی بیا هم پاس کوي، نو دغه د هغه ځای پوزیشن دی. دا شان دا که موږ د پنجاب خبرې وکړو نو په پنجاب کې بیا د
PMLN یعنی پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم دی د هغې سیټونه چې کوم دی ډېر زیات په مخ کې روان دي په سند کې د سند نو دغه صورتحال روان دی او لږ ساعت پس دا تقریبا دې وخت اوس 11 بجې دي چې موږ خبرې کوو نو 12 بجو پورې چې کوم دی بیا به نتیجې واضح شي نورې او کېدای شي سبا چې کوم دی 8-9 بجې بیا سرکاري نتیجه چې کوم دی سرکاري نتیجه به هم راشي نو د هغې نه به آیا دا معلومه شي چې ګټه له چا وشوه او بیرت مونږ به انیس ټکر صاحب سره هم خبرې اترې به کوو یقینا هغوی هم مونږ سره دي الف خان شیرپا هم مونږ سره دي او مونږ به الف خان صاحب سره هم یو څو خبرې به وکړو چې کوم دغه انتخابات دې وخت کې شروع دي او د رفاقت الله صاحب مننه کوو چې یاره دغه څو مهمه خبرې مونږ سره شریکې کړې الف خان صاحب مونږ سره دی او الف خان صاحب دغه راته ووایي چې یاره څه تاثرات مو دي کوم چې دغه انتخابات روان دي نو څه نظر لرئ په دغې باندې ډېره زیاته مننه یقینا رفاقت الله رضاړوال ډېرې تفصیلي خبرې اترې وکړې خو زه د ټولو مخکې چې کوم دی نو مبارک زیب ته مبارکي ورکوم چې هغه بالکل دغه الیکشن وګټه او بلکې ما ولا ګټه ورکړه پاکستان د دې کې خو دا دغه نشته دی خو هغه ګټلې ده او خو ټیک ټاک یې ګټلې ده او دې نه دا پته لګېدلې ده چې دلته کې دانلي نه ده شوې ځکه چې هم د PTI دغه لکه په پښتونخوا کې چې کومه ده دانلي نه ده شوې په پنجاب کې هم شوې ده په سند کې هم شوې ده په بلوچستان کې هم شوې ده واحد دا صوبه ده چې کوم دلته کې د شور والا خلک دي شور والا خلک خو اشته دي نه نو دلته کې نه کېږي خو زه د PTI دې فیصلې تاریان ما چې یو ځوان چې هغه عمران خان پې دومره مینه ورسره عمران خان هم کوله او د عمران خان صاحب سره هم چې کوم دی د هغې انتخایي مینه وه او هغه شهید کېږي او د هغې باوجود هم چې کوم دی نو د هغه په جلسو کې چې کوم دی ډزې کېږي په هغه باندې په دې دوران کې په دې رور باندې حملې وشولې او ټیکټ هم ورله نه ورکوي نو نن د هغوی د دغه چا چې فیصله کړې وه د هغوی په مخ باندې یو ډېره لویه څپېړه ده پکار ده چې هغوی خودکشي وکړي یا د سیاست نه کناره کش شي چا چې دغه فیصله کړې وه چې دې باوجود هم چې کوم دی نو ګلظفر بستي یو پرې ګټلې وه که نه نو دویم ځل چې کوم دی د ټول باجوړ د قام او د حلقې د خلکو بلکې دلته هم د PTI والا د خلکو موږ شانتې خلکو هم چې کوم دی نو مبارک زیب سره همدردي وه ولې چې ریحان زیب په جون کمې خبرې کړې وي په تخته وه پروت یم خو بیا هم رانه دا کوپړی نشي ګټلی نن هغې ورته بالکل واضحه کړله او ویې ګټله او همدته په دغه ځای کې د PTI دا کم چې PTI کې دا مافیا ده نو هغوی ته هم ویلو چې ما سره مقابله مه کوئ د باجوړ خلک ما سره ولاړ دي او دا ما ګټي هغوی هغه د مخې نه لرې که چا لرې که هغوی خو په خپل ژوند باندې درخواستونه هم ورکړو د چا نه چې یاره کې د هغه هم کړو خو هغه خبره پټ وساتلی شوه څنګه چې رفاقت ووایي چې یاره مشینري مې استعمال شو خو د هغې باوجود چې کوم دی قام دومره په لوی تعداد کې رووته چې هغه مبارک زیب چې کوم دی باجوړ دغه سټ وګټو چونکې نه په ټول پاکستان کې ضمني انتخابات کېږي نه یوازې په باجوړ کې کېږي د پښتونخوا په نورو سیټونو باندې هم چې پیپل پارټي هم پکې مسلم لیګ هم پکې او لا بل څه دی هغه جز والا پارټي چې وه مشر یې ترین صاحب هغه هم پکې یو سټ وګټو خو د باجوړ سټ چې کوم دی نو هغه مبارک زیب صاحب وګټو او دا د دوی هغه فیصلې چې دلته کې مورثي سیاست په PTI کې د ټولو نه زیات دی دا چې کوم دی نو دا دوی ثابته کړله په کار دا و چې د ورکر زړه یې ګټلی چې دونه قرباني ورکړه په باجوړ کې یو ریکارډ جنازه چې کومه ده دا د ریحان زیب شوې وه هغې ته هم دوی ونه کتل چې یاره قام ورسره ولاړ دی نو چې دې فیصله کې څه مطلب و خو دا د مبارک زیب دا حق و چې ویې ګټو نور زه دا وایم چې د پښتونخوا خلکه شور پسې ځي شعور پسې کله هم نه ځي خو شعور پسې تلله نو زمونږ درېیمه دغه ده په BRT باندې راله دماغ خراب کړل او په صحت کارډ یې راله دماغ خراب کړل دواړه ښه کارونه دي ستاینه یې کوو صحت کارډ هم ډېر ښه کار دی BRT هم ډېر ښه دغه دی خو چې کله باران راشي نو پېښور خلکو ته پته لګي خو په 10-12 کاله کې زموږ صرف دا مطالبې نه وي چې موږ د صرف په 2 پراجیکټو باندې بس تاسو موږ له بار چې کوم دی نو دغه شور والا خلک وایي ما په اپریشن وکړو خدای هم بیا په کار راوله خدای دې موږ وساتي صحت کارډ نه چې کوم دی ولې چې انسان اپنډکس هم ده وکړي نه د زور کار نشي کولی لکه دلته کې ایجاز هم دار اپنډکس کړی دی چې زور کار بوجې پوچتی نشي کولی رفاقت نشي کولی انیس ټکر صاحب چې کوم دی نو کله چې داسې دا یوه هم بیا شانتي وي چې څوک اپریشن وکړي نو د صحت کارډ باندې مننه کوو دا نه کوو خو زه به 400 ذکر وکړم که نه دا د 400 پیګانې مینهګانو ته وایم چې بله ورځ وزیر صحت ډوبوکي راغلو پراډي ورته په دې وایم چې د کلونو راځي چې کوم دی دلته کې دا ډایلاسس د سره بند شوي نه دی او نن دغه انتظامیه وي ارصدراسي یو ټیکنیشن دی موږ ورله په بیه نیولې ده په چانده ما روان کړی دی د خدای تعالی بندګانو
نیپرالوجست ولا راوله کارډیالوجست ولا راوله ډاکټر نشته ټیکنیشن نشته یو ټیکنیشن چې کوم دی هغه چلی نن دوی چې کوم دی نو یو پلانټډ دورې کړې وه او په هغې کې دغه خبرې وکړل چې یاره ارسدراس سې بند ډایلاس چې کوم دی دا راغلی نو دا ګروپ بندي م وتل پکار دي د دې ټولو خبرو مقصد مې دا دی چې صحت کارت په خپل ځای ډېر ټیک ټاک کار دی خو دلته کې اووه سپیشلیست کم دي زه به چې هر سړی ذکر کوم دې خوا لږ ځکه راځم موقع نه پیدا چې تومه چې د شور والا د خلکو خبره کوم چې دا شور والا دي دوی کې خو شعور وي نو دوی به ابتکار غوښته نو دلته کې دغه اووه سپیشلیستان شل نور ډاکټران دغه شان دي چې کم دي نو نور ډېر څیزونه ورکې کم دي نو الله دې کړي چې مبارک زیب د باجوړ د خلکو په کار راشي او هلته کې چې ترهګرۍ کومه خبره ده چې څنګه مولانا خانزیب د اواز پورته کو په باجوړ کې بل چانل اوچت کړي نو چې دغه شانتي مبارک زیب صرف دغه ده کې د امن دپاره خبرو کې ځکه چې هغه روډ وینه توی کړه قرباني یې ورکړله او د باجوړ خلکو سره ډېره مینه وکړله مبارک زیب صاحب صرف د باجوړ خلک نه 400 هم د سره مینه کوي پښتونخوا د عامو پاټو خلکو هم چې کوم دی نو په تا باندې پی ټي آی والا په تا خوږ نه شو مشران کارکنانو ووټ درکړه مشران دغه چې کوم دي دا یو څو چې دي قبضه چې به کړې ده ما بیا چې ده هغوی د باندې خوږ نه شو خو داسې کار وکړه چې کوم ځای کې ناکامه کېږي نو د باجوړ میډیا ځان سره اخله د میډیا نه کار اخله نو مبارکي ورته ورکوم او د باجوړ خلکو هغه شهید ته چې کوم دی نو یو خراج تحسین پیش کو او هغه دا ویلو په خپل ژوند باندې چې زه به مړ یم خو بیا هم رانه څوک نشي ګټلی نن نشته خو ډېره مننه علف خان چې په بالکل څنګه چې تاسو ولیدې چې دغه یو څو مهمې خبرې یې موږ سره شریکې کړې موږ به انسټاکر صاحب سره هم یقینا چې هغوی د ستعرض محتاج نه دي انسټاکر صاحب هغوی سره به هم خبرې اترې به کوو موږ سره په څنګ کې ناست دی ستاسو جي مننه کوو دغه راته ووایي چې څه تاثرات مو دي کوم چې نن ضمني انتخابات دغه کېدونکي دي ډېره مهرباني ستاسو ټولو ملګرو علف خان صاحب رفاقت الله رضوال صاحب دا شان اجاز صاحب ستاسو د سدوسین طوفان صاحب مونږ که وګورو الیکشن کې د ټول نه مهم کردار چې کوم دی دا کارکون وي او داسې ډېرې پارټۍ دي بلکې د پاکستان د ټولو پارټو چې زه ذکر وکړم نو هغوی کارکون ته بالکل خیال نه کوي مخصوص یو څو پارټۍ دي زه به پکې جماعت اسلامي ذکر وکړم جماعت اسلامي خپل کارکن د شورونه والا د اخره پورې چې کوم دی په تربیت کې هم ساتي د هغه اخلاقي تربیت هم کوي چې کله په اقتدار کې راشي یا څه مراعات راشي او د هغه کارکن ته ضرورت وي نو لاول کارکن انټرټین کوي هم داسې ډېرو طریقو سره هغوی د کارکن خیال ساتي مختلف د هغوی منصوره ده مختلف ځایونه دي په هغې کې د هغوی د ټولو اخلاقي تربیت کوي د دې وجې نه د هغوی چې کوم تنظیمي ډانچه ده نو ډېره زیاته مضبوطه ده د بدقسمتۍ نه په دې نورو پارټو کې دغه څیز د نشوالي برابر دی کیږي دا نه یم چې نه کیږي کنوینشن یې کیږي نور ځایونه کې دا ټول کارکنان نه جمع کیږي خبرې اترې کوي خو د تربیت چې کومه سلسله ده نو هغه شان په نورو پارټو کې نشته څنګه چې په جماعت اسلامي کې ده دغه شان جمعیت علما اسلام هغې کې هم لږه لږه شته دی خو د هغوی خپله فایده دا ده چې د هغوی ډېر زیاتره کسان چې کوم دی د مدرسو نه نو هغوی آلرډي یو منظم طریقې کار سره راځي او هغه پارټۍ خدمت هغه شان کوي پی ټي آی نه په دې یو څو فیصلو کې چې کومې غلطۍ شوي دي نو دا د دوی د قیادت دپاره یو لوی بلنډر په دې وجه دی چې دوی د کارکن خیال بالکل نه ساتي د کارکنانو دا ډیمانډ و بلکې د ټول پاکستان دا ډیمانډ و چې مبارک زیب چې کوم کینډیډیټ دی هغه ته دغه ووټ ورکړی شي دغه حمایت دی هغه ته ورکړی شي نو دا به د پارټۍ په حق کې هم ښه وي او بل د پارټۍ ګوره د دې سره څه نقصان کیږي د دې سره داسې نقصان کیږي چې په یو علاقه باندې ټول کارکن د پارټۍ سره مخلص وي د لیډرشپ سره مخلص وي چې کله لیډرشپ داسې یو غلطه فیصله وکړي نو د دې سره صرف دا نقصان وشي چې د هغې علاقې چې کوم کارکنان دي او څونه سپورټران دي هغه په دوو حصو کې مات شي دواړه جدا شي نو هغه کمزوري شي اوس ګوره که مبارک زید پاس هم شي د سره به داسې یو فیصدي موجود هم وي چې د هغوی به د ده سره اختلافات د ټول عمر وي هغه د ګلظفر او د ګلدار خان چې کوم کسان دي حمایتیان دي دا به د دوی سره جاري وساري وي نو الټیمیټ څونه نقصان چې کوم دی دا به هم د باجوړ خلکو ته میلاویږي په داسې انټرست او په داسې ځایونه چې هلته د دې دواړو انټرست کلیش کوي او هلته دا څیزونه راځي مخې ته نو دوی دواړه به یو بل له لار نیسي پکار ده چې ونشي خو سیاست داسې یو عجیبه څیز دی چې په دې کې همیشه خلک د عوامو سوچ نه کوي الدو چې سیاست وایي دی ته چې په دې کې د معاشره ښه شي
ولس ته پکې ښه شي، خو دې کې عموما غټان چې کوم دي هغه خپل کاروبارونه ښه کوي، کوشش کوي چې په عوامو باندې د خپل کاروبار ښه کولو لپاره، د خپل عیاشو زیاتولو لپاره په عوامو باندې بیجا ټیکسونه راواچي. او زموږ بدقسمتي دا دی په اسمبلی کې موږ هغه خلک کینو، هغه خلک لیږو چې هغوی دا پته هم نه لګي، هغه په دې خبره باندې پوهېږي هم نه چې موږ به عوامو له ریلیف څنګه ورکوو. هغه صرف په دې باندې پوهېږي چې په عوامو باندې ټیکس سیوا که په عوامو باندې هر څه ګران که نو خزانې ته پیسې راشي. بس صرف دا یوه طریقه ده. او دویمه طریقه ورسره دا چې IMF نه قرضه واخلي. نو خبره دا ده چې د کارکون غږ ته او د کارکون فیصلې ته، د کارکون خواهش ته هم یو نظر پکار دی. کو ټوټلی د کارکون په خواهش باندې فیصله نه کیږي نو چې کم از کم 100% پای کې هم وساتلی شي. باقي ګټه بیلات په پاکستان کې سیاست داسې یو سټرکچر دی چې کلم یو سیاسي سټرکچر د ملک د ترقۍ لپاره څه ښه کردار ادا کولو کوشش کوي، نو په منځ کې هغه د مختلفو عواملو د وجې د هغه لاره ونیسلی شي او د هغه ترتیب مات کړی شي. او دا ترتیب څه اوس نه دی شوی دی کې لکه صرف عمران خان نه دی شامل دی کې د هغه نه مخکې نواز شریف دی او زرداري دا ټول د دې پروسس نه راتېر شوي دی. او بلکې د معلوماتو تر مخه پاکستان داسې یو ګورنمنټ نه دی تېر شوی چې هغوی 15 کاله مکمل تېر کړي وي. صحیح هم که نه؟ داسې لا یو جمهوري نظام نه دی تېر شوی. او د جمهوریت چې کوم پوهان دي نو هغوی وایي چې یو جمهوریت نه تاسو فایده اخلئ او د جمهوري نظام چې کوم هغه فواید دي هغه چې تاسو ته میلاویږي نو دا به 15 کاله مسلسل ټینې ورتېروي، نو دې هغه فواید به اعلی عوامو ته رسي. په دې 15 کالو کې به دې خپلې غلطۍ او دا ټول څیزونه ختموي او د هغې نه پس په عوامو ته فایده ورکوي. نو اوس موږ له سوچ پکار دی چې د جمهوریت د ثمراتو نه اغستو دپاره موږ څونه هڅې کړې دي او موږ څونه کوششونه کړي دي. شکریہ جی رواني. ډېره مننه انیس ټکر صاحب. موږ سره نصرت حسین طوفان صاحب هم موجود دی. هغوی سره به هم دغه یو څو خبرې کوو چې یاره څه تاثرات یې دي چې کوم دغه ضمني انتخابات په مختلفو علاقو کې روان دي. ډېره مننه ایجاد. پروګرام باندې مطلب دا دی چې رفاقت الله رضاړوال او افغان شیرپو زموږ انیس ټکر ورور خبرې وکړي او ډېرې تفصیلي خبرې وکړي. زه پرې مختصر 2-4 خبرې په دې وکړم. څنګه چې په جرنل الیکشن کې په 400 کې په PK 64 باندې د ډېرو سیاسي جماعتونو او د PTI د ټول مرکزي او صوبایي قیادت نظر و، ځکه چې هلته پارټۍ چې کومه فیصله کړې وه نو د حمزه نصیر پاک کې کړې وه او ابتهار پکې په آزاد حیثیت ولاړ و، خو هغه سیټ ابتهار وګټو. همدغه مثال په باجوړ کې چې کوم دی نو د دې نه مخکې ریحان زیب ته هم ټیکټ نه میلاو، خو خلک چې کوم دی د PTI ورکرو هغوی ریحان زیب سره ډېر کلک ولاړو. د بدقسمتۍ نه ریحان زیب چې کوم دی هغه شهید کړی شو او په هغې باندې نن چې کوم دی نو ضمني انتخابات کېدلو، خو په باجوړ کې هم د PTI ورکرانو دا ثابته کړه چې موږ د PTI د مرکزي او د صوبایي قیادت فیصله نه منو. حالان کې څنګه چې رفاقت ورو وي چې په 22 صوبایي او په 15 قومي حلقو باندې چې کوم دی الیکشن دی، خو د ټول پاکستان او د خصوصا د PTI د صوبایي حکومت د مرکزي قیادت چې کوم دی نو هغه په عنایت باجوړ باندې نظر و. خو مکه مبارک زیب چې کوم دی د دې وخت کې چې کوم پوزیشن روان دی نو هغه مبارک زیب په دومره لیډ کې روان دی چې که صوبایي حکومت ډېر هم زور ولګوي نو هغه لیډ نه کنټرول کېږي. نو دا سیټ څنګه چې ایلف خان وایي چې زه ولې اډوانس مبارکي ورکوم، نو دا سیټ مبارک زیب ګټلی دی. خو د باجوړ خلک چې کوم دي نو هغه ډېر پښتانه هم دي، په دې کې د هغه ته چې کوم درد رسېدلی مبارک زیب ته نو هغه هم د باجوړ خلکو، بلکې که زه تا ته ویم انیس ټکر ورور د جماعت اسلامي خبره وکړه، په باجوړ کې د PTI سمنو په باجوړ کې که PTI منظم کړې وه نو دا هم ریحان زیب منظم کړې وه او ورکران ټول د هغه په قیادت کې و. هغه ته مطلب دا دی چې چیرمین اوس مبارک زیب چې کوم دی نو د هغه په ځای غرې، خو ورکرانو چې کوم دی نو دا یو مثال قایم کړ چې د PTI د مرکزي او د صوبایي قیادت فیصله ونه منله او دا ثابته کړه چې مطلب دا دی چې ورکر څه کوي نه به کېږي. خو قیادت له دا پکار دی چې کله د ټیکټونو فیصله کوي نو پکار دی چې د ورکرانو نه ریوالي هر سیاسي جماعت له پکار دی. دلته د بده مرغه ټیکټ چې کوم دی نه په پیسو هم خرڅېږي. خو زه یم چې دې الیکشن نه چې کوم دی خصوصا دې وخت کې د PTI خبره کېږي نو زه یم د 400 د PK 64 او د باجوړ د عنایت د PTI مرکزي او صوبایي قیادت له پکار دی چې د دې نه عبرت واخلي.
ډیره مننه طوفان صاحب یقینا د دغه سینیر خبریالانو خصوصي خبرې تاسو واورېدې د انیس ټکر صاحب د رفاقت الله رضاړوال صاحب علب خان شیرپو او نصرت حسین طوفان صاحب دغه مهمه خبرې تاسو سره شریکې کړې موږ له اجازه راکړئ د لوی الله په امان